أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم انعقاد نطفتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأس مال العبد أوقاته. دا اوام درس او اوامه جلسه ما اندی موضوع باندې لګیا یو د عمر او د زندگی ارزش او قیمت. چې الله رب العزت دا څومره عظیم نعمت مو ته درکړي دي او څومره بے بها قیمت لري، دا هیڅ معلوم نشي کای انسان د دې قیمت، چونکی دا جبران دي کی نه د زندگی او زندگی دغه ژوند دغه بیا جوانه دا یوه نشه دی انسان. که څه موږ داسې سوچ دا کوو چې لکه یو انسان شرابه چې کې نشي کې وي، موږ داسې صرف هغه ته یو څه نشهیي دی، دا د شرابو نشې کې دی. نه، امام علي علیه السلام دی چې نشي څو قسم ته نشي دي. یوه د زندگی نشه دی، اندیشان سره لکه شرابو دی، د زندگی نشه هم دی. څو قسم ته نشي دي چې انسان هغه نشي کې کوي. اما نشي کې دا مطلب نه چې هغه خپل حالات پویروي لکه شراب والا. هر یو نشي خپل یو مناسب طریقه دی. امام علي علیه السلام یې څه ينبغي للعاقل ان يحترس، سزاوار دی، ضروری دی عاقل انسان ته چې هغه انسان چې هغه عاقل دی هغه ځان وساتي څه شي نه، من سکر المال، د دولت نشي نه. دولت یوه نشه دی. اندې سره و سکر القدره، قدرت نشي نه. یو انسان قدرت دی ورسره، کرسي دی ورسره، یوه عهده دی ورسره، هغه یوه نشه دی انسان. اندې سره و سکر العلم، علما ډېر داسې دي علم نشه دی ورکي. و اندې سره و سکر المدح، صفات ته بیان شي چې په مخ انسان غټوي، انانیاتو کې ورولي، دا یوه نشه دی انسان. و سکر الشباب، و اندې سره د جوانۍ یوه نشه دی، خطرناکه نشه د جوانۍ نشه دی. چونکې جوانۍ کې کومې طریقې سره ته نشې باندې عمل وکړو، یعنی هغه خبرې د ومنلې شیطان مغه په مطابق بیا ته زندګي ورسره تېرېږي. دې وجې نه جوانۍ باندې عمر کې کسه ټولو نه اهم پاټ اهم حصه د انسان جوانۍ دی چې ائمو دې باندې ډېر تاکید کړی دی. او ذکر مو هم وکړو چې هر یو عمل چې هغه جوانۍ کې کوم کوي هغه ډېر اوچات دی. هغه عمل نه چې هغه انسان زربډۍ کې کوي، پیری حالات کې کوي، هغه نه جوانۍ والا عبادت، جوانۍ والا تعلیم، جوانۍ والا توبه، هر یو شی افضل دی. تعلیم په باره ویله هغې ورځې امام علي علیه السلام ویله لکه تیږې باندې لیکل کوي داسې جوانۍ حالات کې کوم انسان څه شی زده کړي. همدې شان سره عبادت جوانۍ کې کوم عبادت دی څه روایات دی معصوم نه ایها الشاب، چې هغه او شابه او جوانه التارک شهوته فی المبتدأ للشبابه، ای خدای ته هغه شباب هغه ځوان چې هغه خپل شهوات پرېښلله، خپلې ځوانۍ کې کومې ګناهانې ورته راتللې پرېښللې، ځوانۍ ونه پاکه وساتله. انت خدای طرف نه حکم دی ورته، خدای ته مخاطب دی ورته هغه ځوان ته، انت عندي كبعض ملائکتي. او ځوانه هغه ځوان چې تا ګناهانې پرېښللې، شهوات یې پرېښللې ما وجې نه، ته ما په نظر کې داسې یې لکه ما ځنه ملایکې دي، عظیمې ملایکې دي چې هغه مجردې دي، هغه معصومې دي، مغه شی ته هم ما نظر کې. او بل ځای کې د رسول الله فرمایي چې ان الله تعالی یباهی الشاب، الله تعالی الله رب العزت ملائکو ته الملائکته یباهی الشاب الملائکته، ملائکو په مخ کې هغه ځوان باندې فخر کوي، مباهات کوي. کوم؟ بالشاب العابد، هغه ځوان چې هغه عابد دی، عبادت کوي. یقول ملائکو ته څه خدای انظروا الى عبدي ترك شهوته من اجلي، دا کنز الاعمال کې دا روایت دی. او فرشتو او ملائکو وکسو هغه ځوان ته چې ایما خاطر نه هغه ګناهانې پرېښللې، فخر باندې کوي عرش کې الله رب العزت ملائکو په مخ کې. یقینا جوانۍ کوم عبادت دی دا یو قیمت لري چې کله اعضا د ټوله کار پرېښللو بیا مسجد نه علاوه بل څه کار یې نه، بیا هغه بل قیمت لري. قاسم دی د هارون زوی، که هارون رشید زوی دی،
قاسم نامای دی جوانه کې د علي صراط دوره اثار ور باندې وکړو عبید ورنه جوړ کړو هارون رشید زوی دی عبید وو داسې عبادت کولو څه د هارون رشید کوم ملکیات دی کوم سرسرغی دي څه دي ثروات و دولت و نور خزانی دي بچهی دی دغه ټولو نه درکنار کړی و څه صحرا کې بناس وو قرآنونه به ویله جوړېدو به داسې به جوړېدو چې اوښې به ځمکې ته تللی دي قاسم تاریخ چاپ کوي یو اورېځي باندې کله دربار ته نوتو د هارون رشید کسي چې هارون سره وزیر ناست دی جعفر برمکی نامه دی ورسره ناست دی دوی ولی 2 سال ټیټ دی ذکر کې مشغول دی بعد حالات کې دی نو وطنو نو ځان سره وخوندېدو هغه وزیر جعفر برمکی هارون ورته وخت چې ویلي وخوندېدو ویلی تاسو وي ته وخوندېدو څه وخت سره داسې د بریښ لکه سره تاسو وایي نه وي جامع لاتی و شکل و صورت دسی جوړ کړی دی او نور دسی شونه تا ته نه دی لوړ هارون ته چې کېدای شي د دې وجې نه ما بادشاهي کې دي د حسان دی ورکړي ریاست منه دی ورکړي دی وجې نه کېدای شي خفه وي هغه نه بعد هارون ورسره کله بیله شو ورته ویله ای قاسم ته څه شي وجې نه خفه یې که چېرې دې وجې نه خفه یې تا ته ما مصر قانون ولیکلو مصر بادشاهي ما تا ته دیر کړله تی خلیفه یې تی مسئول یې سبا تا مصر بادشاهي تا شوله ویلی بابا نه ما نه دی خوښه خو بهرحال هارون هغه ضبط کړلو هغه نامه یې ولیکله ورسره یې څو کسانو ته ویله چې سبیله و انشاءالله میره سترګې ځار سره به تاسې وځئ و دا به درڅه بیا وي و دی بادشاه و خلیفه هم درته جوړ کړو مصر باندې و تاسې هم ورسره عاملین و کمکدار شوئ و دې هلته نظارت وکړئ تاسو سبیله وخته ده لمانځه نه مخکې پوه شو چې ما اوس دوی مجبوروي مصر ته مو بیا یې بچی ته ووتلو خونې نه صحرا او تلوړو سمندر ته ورسېدو کشتۍ کې کېناستو سمندر لارې باندې بصرې ته ورسېدو هیڅوک نه دي خبر میډیا زمانه نه وه دوره چا نه پېژندلو څوک دی عبدالله بصري صحابي دی د مولا صحابي دی عبدالله بصري هغې چې ما کور دیوار لوېدلی و کور دیوار مو څه ولوېدو ومې لیدل چې څوک عامل ورته راولم څوک مزدور ورته راولم چې ما ته کور دیوال صحیح کړي ویلی سار یم بازار کې ومې لید یو کس ناست دی قرآن یې خلاص کړی قرآن تلاوت دی کوي خو څنګ ته ورسره بیلچه او چریا ایښي دي ورته ویمله چې ته څه ما سره کار داسې دیوال مې لیدلی دی غواړم چې تا نه کار واخلم ویلی څومره درهم راکوي ویلی 1 درهم در کوم ویلی ټیک دی پاڅېدو ورسره کار یې وکړو د عبدالله بصري دی چې سبیل نه کار کولو مخام مغرب پورې داسې کار یې وکړو چې دوه مزدورانو کار یې وکړو خیلي ونې ارمات یې ویستل استمان و ټایم باندې لمونځ وکړو ټایم باندې قرآن تلاوت وکړو ویل اخر کې مو 2 درهم وبسل چې 2 درهم یې وکړل هغه نه قبول سره مو ته توافق موافقت یو باندې شوی دی ایو درهم واخستلو ویل سبیل بیا ورسېل اورلو بیا منه منتو چورته نه څنګه صرف هفته ورځې کار کوي نور ټول ورځې هغه د خدای عبادت کوي قرآن تلاوت کوي ویل بیا کله هفته د عبدالله بصري چې کله ویرغلنو ومې لیدل چې هفتې ورځې بیا راغلم کار ته چا نه پوښتنه وکړه بیا مې نه موندو هغوی له څخه خو څو ورځونه بیمار دی پلانکی خرابېږي هغه پروت دی بیمار دی دې وجې نه هغه کار نه کوي ویرغلنم ورته یې ویله چې ته څوک یې زه خو عبدالله بصري یم ما ته دې چې زه قاسم بن هارون رشید یم د خلیفه زوی یم ویلې زه حیران شولم چې دغه حالات کې د خلیفه زوی ویلې ما ته دې چې زه مرګ ما نږدې دی زه مړ کېږم بیمار یم مړ کېږم ما ته پاته دی وی ما د چاره بیلچه اخ کاس تاویر که کوم کاس ما کابر وکردی خدمت وکی بیا ایواز کی داویر که و ده ما قرآن دیده اخ کاس تاویر که چوک ما پسی سوری و ای قرآن دیده ترسو که ده قرآن مغا تا هدیه که ویلی گوتی رو بسر صدا گوتی بیا که چیری لارلی بیا ایمو پلار تا هارونی رشید تا داویر که و ته صدا اخ مال کی دساوا چا چا نور مال دکوم یخی ده و بیا قیامت کی تا پیگی تا خدا پیگی بیا حساب کتاب تویر که سوچ وکه یعنی دا جوان چه عبادت کی دور جان فانی کړی و دوره خدای ذکر کې اطاعت کې فانی شي او هغه بادشاهي هغه زیورات هغه ریاست هر شی نه پویر شي و نو لہذا د جوانی کوم عبادت دی اندغه فایده لري هغه په نسبت کوم بیا څه سبا مجبورې کې مو تو کوو هغه نه بهتر دی چې انسان ته جوانی نه فایده واخلي دا عمر مو ته کوم را کړی دی اندازې څه دی وخت کې انسان فایده واخلي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.